د ذوالقعدې اخیری تاریخ ته دا ورځ درنه لاړه نشي. د اتوار ورځ دا ډېره اهم ورځ ده. دا د ذوالقعدې د میاشتې اخیری بیا د اختر میاشت شروع شي او د اخیری چانس درنه لاړ نشي. پس زړه څه ارمان لري، څه حاجت لري، واده غواړي، مال غواړي، رشته غواړي، کاروبار غواړي، لیسنس غواړي، عمره غواړي، څه غواړي، راځه دا وظیفه نن لازمي وکړه. د الله په حکم سره، د الله په قدرت سره د دې وظیفې د برکته ما ته خپل پیر او مرشد را کړي ده. د دې د برکته چې الله ما ته څه را کړي دي تاسو مخې ته نشم پیش کولی. د الله د طرفه نه د الله عطا ده، په هغې د الله شکر وباسم او الله دې نور هم ډېر کړي د الله په حکم سره. او دا وظیفه لازمي نن وکړه. دا چانس لاړ نشي. د اتوار ورځ ده، مبارکه ورځ ده او بیا د ذوالقعدې اخري تاریخ دی. دا به کال پس دا ورځ بیا راځي 29 ذوالقعده ده. سبا نه به انشاءالله ذوالحجه شروع کیږي. د اتوار ورځ ده. دا لازمي وکړه 15 منټه 10 منټه وباسه. روحانی فایده ده او دغه شان دنیاوي فایده ده. ایک تیر میں دو شکار، روحانی به هم برابر شي دی وظیفه سره او دویم دا د الله د محبوب پیغمبر شفاعت ته هم نصیب شي. الله به هم خوشاله شي، ضرورتونه به هم الله پوره کړي. راځه ډېرې فایدې دي. کوي چې د دې پیر صاحب د دې وظیفې مونږ ته اجازه راکړه. ته اجازه شو په یو شرط باندې د نور مسلمانانو ته ورسوه چې نور مسلمانان دا وظیفه وکړي، په جبه ذکر جاری شي. ستا پکې هم بیړه پار شوه، ستا هم الله فایده وکړه، تا ته هم نیکی او ثواب میلاو شي او هغه ته هم دغه کار الله مقصد پوره کو. نو راځئ تاسو به الله اجازه نور ته ورسوه او د الله او د رسول الله مبارک پاک ښایسته نوم په کمنټس کې ولیکه. وظیفه څه ده؟ تاسو به ډېر نن په توجه سره، په رهبانیت سره 3000 پیري صرف چې څه ټایم درته هم ټایم میلاو شو، ماسپښین دی، مازدیګر دی، ماښام دی، ماسخوتن دی، څه ټایم درته ټایم میلاو شو، دا وظیفه وکړه. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. 3000 پیری برابر کا او ډیر په توجه د الله نه دعا وغواړه. ان شاء الله تعالی الله رب العزت په دې ټول حاجتونه کم ضرورتونه دي الله به پوره کړي. الله په حکم سره، د الله په قدرت سره. دلته خلک یو سوال کوي چې موږ ډیر وظایف کوو خو موږ ته څه فایده او ضرورت مو نه پوره کیږي. ټینشن مه لاک چې د کومو کسان وظایف کوي او دا ضرورت یې نه پوره کیږي نو په دې پوه شه دا بعضې بندیشونه وي، دا بیا په وظیفو نه کیږي. د هغې دپاره به ته یو عامل سره بیا رجوع کې، د عامل نه به علاج کې، د هغه به د بندیشونو توړ کوي، د سحر جادو توړ به کوي، انشاءالله بنیادی توړ به کوي. د هغې نه پس بیا ته هره وظیفه کې الله رب العزت په دې وظایف او د دعاګانې قبلوي. جزاک الله